نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. قسم عزت مندو ملک صاحب امون په مسله باندې او امون په قوم باندې ډېر پوخ ودرېدلی دی. امون د مطالبه او د نوسته په حق هم ده او امون سره ظلم هم دی. مونږ په دغه عزم ناست یو چې مونږ ته خپل حق حاصل شي، مونږ خپل وطن نه پرېښودلی شو. دغې پره مونږ لږ احتیاط هم کوو. ګوره مونږ دا وایو که نه چې ریاستي ادارې مونږ سره ظلم کوي، او مونږ دا وایو چې ریاستي ادارو فرعونیت شروع کړی، نو پکې هېڅ شک نشته. خو هغه اصلي فرعون چې دومره ظلم یې کړی و چې نن سبا څوک ظلم کوي خلوش یا فرعون دی، او نن سبا اصطلاح ګرځېدلې نو ظلم ته خلق فرعونیت ویلی شي. ایک ظلم فرعون له چې الله موسی علیه السلام او هارون علیه السلام ورلګل، او موسی علیه السلام موقف درې خبرې وې. یو خپل قوم ازادول، خپل وطن له یې فرعون نه ازادولو بیول یې، او بل توحید دیواله عبادت کول. نو الله چې کله موسی علیه السلام او هارون علیه السلام فرعون له ورلګل، الله ورته طریقه وښیله. الله ورته فرمایي فأتیاه فقولا انا رسول ربک. الله ورته فرمایي فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشى. الله موسی علیه السلام ته ویي چې فرعون له ورشه، خو نرمه خبره ورسره کوه، نرمه. کیدای شي ایمان راوړي، کیدای شي خبره ومني. اوس تاسې ما ته وویو الله ته پته نه وه چې فرعون ایمان نه راوړي، واورې ته که نه؟ الله ته خو پته وه چې فرعون ایمان نه راوړي که نه؟ بیا هم الله موسی علیه السلام ته وایي چې خبره نرمه ورسره کړه، کیدای شي ایمان راوړي. دا الله موسی علیه السلام ته طریقه ښیي چې په موقف کې مضبوط ودرېږه، خو خبره په ښه الفاظو کې کوه، په ښه دایره کې یې کوه. دا ګوره الله تبارک وتعالی موسی علیه السلام ته اصول ښیي د ایغ ظالم فرعون خلاف، چې موسی علیه السلام کوم یرمنې کړی او خپل وطن ته یې نه پرېښو. الله ورته وایي چې خبره ورته کوه، خو په نرمه الفاظو کې. هلته که زه ودارم، که بل مشر وداري، که بل مشر وداري، موږ نه ادارې چیلنج کوو، نه موږ چاته بد رد ویو، نه دغې پورې هلته موږ ودارو. موږ مظلومان یو، خپل حق غواړو، او باید چې موږ دا خپل حق په صحیح دایره وغواړو، په صحیح الفاظو یې وغواړو. بوتون نہیں بوتون باطل دی کنی جواب رو کہو. د الله په مقابله کې بوتون باطل دی کنی. الله تبارک و تعالی نبی علیہ السلام ته اصول ښیي. الله ته فرمایي ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغیر علم. الله نبی علیہ السلام ته فرمایي چې تاسو مسلمانان له بت پرستو و مشرکانو بتونو ته زیاړې مه کوو. که تاسو بتونو ته زیاړې شروع کړې، نو په واپسي کې او داخل کې تاسو خدای ته زیاړې وکړي. الله څه اصول ښیي. هلته ما ته کسو انټرویو شروع، تاسو خاص خبره نشته. الله څه فرمایي چې بتونو ته زیاړې مه کوو، په بدله کې هغه تاسو رب ته الله ته زیاړې وکړي. او چله بتونه په عبادت نه وي، تنقید پې نه کوي، پې کوي وایې که نه؟ نو الله فرمایي چې تنقید پې کوه، داسې وایه چې غلطه خبره یې وکړه، داسې وایه چې باطل دي، زیاړې ورته مه کوه. کني په واپسي کې تو ته هم زیاړې کوي. موږ ته الله قانون ښیي، اصول ښیي. که یو سړی بې حقه یي، تنقید پې وکړه، زیاړې مه ورته کوه، کني زیاړې خو بیا تو ته هم کېږي. نو باید چې هلته زه ودرېږم یا بل څوک ودرېږي چې موږ چاته زیاړې ونه کړو، موږ چاته بد رادونه ویو، موږ سره خلکو همدردي ختمېږي. خلک ټول موږ سره ویلور دي، بیا موږ نه واپس کېږي، بیا موږ نه نفرت پیدا. هغه ظلم چې چا خلاف موږ وروتلي یو، ایغ ته مخه جوړېږي، موږ مخه بندېږي. نو ګوره اصول الله موږ ته بیانوي چې بت ته هم زیاړې مه کوه، او بت باندې رد کوه چې باطل دی. ګوره تنقید پې کوه،
ریجکټ کوي خو زیړې ورته مه کړه بدله کې تو رب ته زیړې کېږي څومره ښکلي اصول دي نبی علیہ السلام په جنگ احد کې تو صحابه په غونډې کېنول چې تاسو په یو صورت کې نه رکوځېږو که مونږ قتل کېږو تاسو ونه رکوځېږو هغه صحابه غونډې نه رکو شول چې غونډې نه رکو شول مسلمانانو ته فتحه حاصله وه په شکست بدله شوه مسلمانانو نه مال غنیمت لوړو صحابه شهیدان شول رسول الله صلی الله علیه وسلم زخمی شو صحابه ویرېدلی شول ګډ وډ شول په کار دا وه چې نبي علیه السلام غوسه شوی وی که نه چې تاسو ته مې ویلي نه وو چې ما رکوځېږو حال دا وي حالت دا وي چې نبي علیه السلام په کور دی چې غوسه وي په کور دی چې صحابو ته یې بد رد ویلي وی خو الله څه ورته فرمایي الله نبي علیه السلام ته فرمایي فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم الى اخره الله نبي علیه السلام ته فرمایي چې ته نرم یې نرم صحابو سره نرمي کوي د نرمي چې ته کوي و نرم یې دام د الله په توفیق نرم یې پله شکر وباسه وان كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك که چېرته ته تروشتونډی وی پیغمبره یا ته سخت زړی وی یا تو بد رد ویلی لانفضوا من حولك صحابه بیا تو نه ویرېدلې پریشان شوي وی بیا صحابه تو سره یو موټی نه وی ویلوړ هلته الله اصول ښیي الته الله اصول ښیي چې کوم مشر وي د کوم لیډر وي د پارټۍ مشر وي د پارټۍ لیډر وي د ملک مشر وي د ملک لیډر وي داسې برداشت کوي داسې چې هغه د غصې د وجې نه خلک متنافره نه شي چې خلکو نه تښتي بلکې الله نبي علیه السلام ته څه فرمایي فاعفو عنهم صحابو ته معفو وکړه چې غونډې نه رکو شولو تو خبره یې ونه منله او نبی علیه السلام خلافرزي خو یې کړې وه که نه بیا الله ورته فرمایي واستغفر لهم پیغمبره د الله نه ویله معفو وغواړه مخکې الله څه ورته فرمایي وشاورهم او مشوره هم ورسره کوه چې اګنور یې نه کړي او مخکې الله څه فرمایي چې مشوره وکړې فایده عزمته او په مشوره کې کومه فیصله وکړو فتوکل علی الله بیا نور سوچونه او اندېښنې مه کوه بیا په الله بروسه کوه بیا کامیاب وي څومره ښکلي اصول موږ ته قرآن ښیي چاته زیاړې نه کوې غصې ونه کوې نرمي وکوې که دا شی نه شروع کړ بیا خو تو مقصد فوت کېږي نو موږ الحمدلله کوشش هم دا دی چې د شنوري او کوټ خیر او افریدي ټولو همدردي موږ ځان سره کړو او ټول موږ ځان سره ودرو اوس ملک صاحب پسې ته وویل که نه بلکې شنوري له پیغام ورکړو چې روچت شو تاسې هم موږ هم دا وو چې تورخم بند کړو خپلې مسالې حل کړو دا پیغام چلول دي موږ له چې خپلې مسالې په ګورنمنټ په سټیټ حل کړو مسالې حل کولو پوره نرمي ښکلي الفاظ بهترین الفاظ دغې ته موږ ضرورت دی وما علینا الا البلاغ